منظور پښتون او ستاسو ټولو ورونو خویندو په اجازه د ټولو له مخه شهید ارمان لوڼي ته او د ټول پښتون افغان وطن معلوم نامعلوم شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم. ورونو ارمان لوڼي پر څه شهید رسو؟ ارمان لوڼي د محکوم پښتونخوا وطن وحدت غوښت. ارمان لوڼي شهید د پښتونخوا وطن قومي تشخص غوښت. ارمان لوڼي شهید دا د قدرت راکړل شوي خزانې دولتونه د خپل ولس لپاره غوښت. ارمان لوڼي شهید د ترهګرۍ هغه نالت چې په نتیجه کې 80,000 پښتانه وخوړل شهیدان یې کړل. دا د تل دپاره دا نالت ختم کول غوښت. اور ارمان لوڼي شهید په سیاست کې د فوج او د انټیلیجنس ادارو عمل او کردار د تل دپاره ختم کول غوښت. اور ارمان لوڼي شهید پښتو ژبه تعلیمي تدریسي د ټلویزیون د میډیا د عدالت د پارلیمنت ژبه غوښته. نو ورونو په مختصر انداز باندې د ارمان لوڼي چې موږ د 18 کاله 20 کاله په یو ګوند په یو سټوډنټ ارګنایزیشن کې سره پاتې شوي یو ډېر سنجیده سیاسي کیډر و، ادیب و، شاعر و او په خپله خبره کې ډېر مخلص او ایماندار و چې ټول افغان ته دا ثابته کړه. نو ورونو نن موږ د ارمان شهید دا 40 په داسې حالاتو کې لمانځو چې یو واره بیا دا پښتون افغان تاریخي دشمنان یو واره بیا افغانستان په وینو رنګېدل غواړي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا وخت هم په افغانستان کې دا ځینې ملګري وایي موږ په افغانستان کې امن غواړو. خبره دا ده موږ په افغانستان کې مداخلت بندول غواړو. چې مداخلت بند شي امن خود به خوده په هغه ساعت راځي. نو تاسو ولیدل دا نن چې کوم مذاکرات کېږي د امریکې او د پنجاب تر مابین د طالب په نامه باندې ټول اولار اوبر افغان چې دی دا مذاکرات زه مطمئنه نه دي. ساده او ښکاره خبره دا ده دا مذاکرات به د افغان او د افغان تر مابین کېږي. بیا به دا مذاکرات چې افغان پر ولیار شو دا مذاکرات به بیا له لاهوریانو له پنجابه سره کوي. د 40 کالو حساب پاتې دی ورونو. بنیادي خبره دا د مرجان ته وایو او ټولې نړۍ ته وایو چې پر دا لاین پکار دی چې افغان تګ غواړي. نن موږ 40 کاله خبره کوله دا ارمان او غلام اسحاق خان ګور ته یوړی چې افغانستان یې د پاکستان 5مه صوبه ګرځوله. نن یې واره بیا یو 40 کاله بعد د دې ملک وزیر اعظم ډېر هغه خبره وکړه چې پخوا په پټه به یې کوله چې په افغانستان کې بابري حکومت جوړېږي. معنا افغانستان دی د ځان راجواړه ګڼي. دا د ده خبره نه ده
اسټابلیشمنټ خبره ده موږ جهان ته وایو د مداخلت کاران دا د ښکاره شو پر دې خبره باندې دا نیول پکار دي چې دوی کومه خبره عیسی خان کوله نن عمران خان کوي لہذا افغان آئین کې هیڅ عبوري حکومت نشته هر څوک چې په افغانستان کې مذاکرات کول غواړي د آئین په چوکاټ کې به کوي هر څوک چې دا وایي زه په افغانستان کې پاپولر یم افغان ولس له ما سره دی هغه د الکشن را روان دی په ستمبر کې ورته چې په الکشن کې د برخه واخلي دا به معلومه شي چې افغان ولس له چا لخوا دی ورونو بله خبره دا ده د پاکستان او د هندوستان تر مابین 5 جګړې شوي دي 5 جګړې په دې 5 جګړو کې 80,000 کسان نه دي مړه شوي نن په دې 13 کاله کې خیبر پښتونخوا او پاټا کې 80,000 کسان شهیدان شو د پاکستان او د هندوستان 5 جګړې شوي دي په دې کې F-16 طیاره نه ده استعمال شوي دا وزیرستان کې دا پاټا کې هغه آخري طیاره F-16 هم استعمال شو ورونو د پاکستان او د هندوستان تر مابین 5 جګړې شوي دي 8,000 کورونه مې پکې وران شوي دا له سواته تر وزیرستانه 8,000 کورونه یې ړنګ کړل 8,000 کورونه خبره دا ده دشمن انډیا نه ګڼي لاهوریان چې دي دشمن انډیا نه ګڼي اول نمبر دشمن یې ته ټاکلی وایي دا ستا فیصله ده څه کوې ټولو ګټه تر اخره سال نه پوه کوې یا و شکر دی خلک ځان پوه کوي ورونو د پی ټي ایم طاقت څه شو دی ورونو د پی ټي ایم طاقت د پی ټي ایم طاقت برداشت دی برداشت چې تاسو کړی دی دا پی ټي ایم طاقت سوله مبارزه ده چې تاسو کړې ده دا دومره لوی طاقت دی چې ټول ریاستي ادارې یې پالولې کړي دي برداشت او سولې مبارزې ته زور ورکاستې کته به ستاسو وي دوی ډېر سخت په دې پریشانه دي چې دا برداشت او دا ستاسو پر امن جدوجہد څه دی دا طاقت دی د ټول پښتون افغان ورونو نو ورونو خبره دا ده نن دې ملک کې دهشتګردانو ته نارو ورکول کېږي دهشتګردان ساتل کېږي د دهشتګردانو پالنه کېږي او دا زموږ ستاسو په ذمهوارۍ کې راځي ورونو چې موږ څنګه له دې حالت خپل کام وباسو او ورسره دا نامیاده ایکشن پلان څه دی دا نامیاده ایکشن پلان هغه دی ورونو چې د دې بنیادي مقصد دا دی د دې ایکشن پلان څه دی چې دا به پښتون څه دی دا د پښتانه دپاره دا نیشنل ایکشن پلان بالکل نامنظوره دی زموږ دپاره په دې باندې چې ګوندونه کښېنستل ایکشن پلان یې جوړ کړي له هغه باوجود ریاست راولاړ شو دا ګولډ بیک دهشتګرده پالیسي یې ورکړله چې هم نیشنل ایکشن پلان ناکامه شو هم دا ټول پښتون چې دی دا په یو راخته کړی اور آخری خبره دا ده ورونو چې موږ په هېڅ حالت کې فوجي عدالتونه نه منو فوجي عدالتونه دا چې دی دا د چا د پروټکشن دپاره دی د تحفظ دپاره دی دا د دهشتګردانو دپاره نه دی فوجي عدالتونه او موږ د ټولو ګوندونو دا خواست کوو چې فوجي عدالتونه مسترده کړي د پارلماني پارټیانو دا خواست کوو چې دا فوجي عدالتونه چې دی دا مسترده کړي نه د میډیا سنسرشپ منو ورونو خوندو دا
دا وخت په ملک کې سیول مارشله روانه ده، سیویل مارشله ده. موږ تاسو به همت کوو دا سیول مارشله چې ده، دا سیویل مارشله چې ده، د دې د ختم کولو دپاره زموږ ستاسو ذمهواریانې راځي ورونو. او بل موږ دا غواړو ورونو، احتیاط ډېر ضروري دی. احتیاط دا لازمي دی. دا پیټیم چې کومه خبره روانه کړې ده ډېره سمې روانه کړې ده. پیټیم به خپل احتیاط نور مضبوطه کوي. دا ټول ګوندونه له تاسو سره ولاړ دي، ټول هغه ګوندونه چې پر پښتون و افغان مین خل دي، او هغه لیډرشپ، هغه سیاسي کیډر چې دا د پښتون افغان خپلواکي وحدت غواړي، دا ستاسو دوستان دي، دا ستاسو اتحادیان دي. او دا واورئ ورونو، پښتونخوا ملي عوامي پالیسي دا ده، که یو پښتون دی، که زر دی، که کرور دی، که یو ډله ده، که یو ګوند دی، که یو غورځنګ دی، چې هر څوک د دې قام خپلواکي او وحدت خیر غواړي، دا موږ د دوی هغه ملګري یو، هغه اتحادیان یو چې د مشکل په ځای کې به په صفحه اول کې یو او په بل ځای کې به په اخر کې یو. دا موږ ټولو پښتنو ته وایو. نو ورونو، زه آخري خبره دا درته کومه چې چودري پوان دا د پنجاب او د موجس سیویلین ماشاللهی حکومت وزیر اطلاعات دی، ویان دی، ویان ترجمان دی، په پارلیمنت کې خبره وکړه چې د پاکستان او د هندوستان جنګ چې دی دا د پنجابیانو په تاوان دی. په هندوستان کې ولې پنجابیان تاواني کېږي، په پاکستان کې هم پنجابیان تاواني کېږي. ډېره صحیح خبرې وکړه. موږ د ده دا خبرې تایید کړو. خدا د واورې دا 40 کاله دا نامیان ډیورنډ واخواته و دې خواته چې پښتون افغان وژل کېدی وژل کېږي، د دې تاوان او په دې به موږ خوا نه بدو. محمود خان ګناهګاره په دا دی، بیا واخواتم زمرمه و دې خواتم زمرمه. منظور پښتون ګناهګاره په دې دی، هغه یې واخواتم زمرمه و دې خواتم زمرمه. دا موږ تاسو ګناهګاره ټوله په دې باندې یو چې واخواتم څمرې و دې خواتم څمرې. و دا غداران دي، دا غیر ملکي ایجنټان دي، دا د دې ملک خاینان دي. نو چې د فواز کومه خبره وکړه دا سمه وکړه، نو لہذا نو ته ستا ورور ستا او ستا د ورور ورګوي مبارک، زموږ د ورور ورګوي مبارک. نه به ته خوا به دی، نه به موږ به کوو. ته خپله ورګوي کوه، ستا ورور ورګوي، موږ خوا نه بدو. زموږ پر ورګوي باندې ته خوا مه بدوه. کور مو ودان دا یوه خبره زه معافي غواړم، دا مسنګ پرسن چې دي دا دوی اکوي په پاټا او خیبر پښتونخوا کې 142 شرم پکار دی، شرم 142 مسنګ پرسن په پاټا او په خیبر پښتونخوا کې دي. ورونو بنیادي خبره دا ده. او انشاءالله د ارمان لوڼې چې کوم کیس دی د درج کولو د فارغه دا تر اوسه پورې د ټول پښتون افغان کیس و دا د هاوس اف فیډریشن کیس دی، د سینټ کیس دی. سینټ به دا ثابتوي چې دا هاوس اف فیډریشن دی که دا هاوس اف اسټبلیشمنټ دی. پر دې به فیصله کېږي انشاءالله. خدای پامان.